په جنوبي وزیرستان وانا کې د برېښنا اوږده او غیر اعلانیه لوډشیډنګ د ولس ژوند تنګ کړی دی. په سیمه کې په 24 ساعتو کې تر 18 ساعتونو پورې برېښنا نه وي چې له امله یې نه یوازې کورنۍ کارونه بلکې تجارتی او تعلیمي چارې هم سخت متاثره شوې دي. د میش بجلی نه پی راکېږي. میش ته که چیرې په تحصیل برمل باندې یو بل ګریډ منظور شي نو انشاءالله چې د علاقو غونډه کور شي. اوس میش ته د بجلی نه ډېر سخت تکلیف دی. غریب خلک دی، نه دغه خلک نه د سولر مخه ویني او نه چې کومه دو بجلی ورته پی راکېږي. د وزیرستان شاوخوا سیمو کې 7 لکه نفوس لپاره په کال 2015 کې 1,32,000 کیوي ګریډ سټیشن جوړ شوی دی. د 7 لکه نفوس لپاره کافي نه دی. د ټیسکو چارواکي وایي د فیډرونو د کمښت له کبله ډېرې سیمې د برېښنا له نعمت نه اوس هم بې برخې دي. په سیمه کې د نوي فیډرو جوړولو بې حده ضرورت دی. زما نام امیر امان دی، زه په واوډه کې یم ټیسکو اپریشن کې. دلته موږ سره 22 فیډرې دي. په دا کې د شپږ اووه داسې دي چې هغه انډیپینډنټ موږ ورته وایو. دا نورو د علاقې دپاره دي 15-16. د هغه بار موږ ته شکایت راځي بجلي کمی دی، واقعي خلکو ته ډېر تکلیف دی. خو حالې مسله داسې ده چې موږ که 5-6 اووه فیډرې نورو ولګوو بیا به دا مسله حل شي انشاءالله. د وانا ګریډ سټیشن انچارج نور خان په وینا لوډشیډنګ د پیسکو چیف پېښور لخوا ورکړل شوي هدایات دي. د زیاتې آبادۍ له امله په ازمرسک سیمه کې یو نوی ګریډ سټیشن جوړولو ته اړتیا ده. مو نوم دی نور خان، زه د ګریډ انچارج یم او دغه ګریډ افتتاح رئیس شریف وکړه 2015 کې او د ګریډ 132 ګریډ دی او دغه نه تقریبا لږ علاقې پوتې دي، دغه نه غونډې علاقې تقریبا کور کېږي او یو ګریډ مخکې چې میز په ازمرسک کې جوړ شي بیا ډېره علاقه کور شي. ځایي ولس له وفاقي او صوبایي حکومتونو په ځانګړي ډول منتخب MNA او MPA څخه غوښتنه لري چې سمدستي اقدامات وکړي چې د برېښنا ستونزې لرې کړای شي. نورعلي وزیر، سونو، پښتونخوا، جنوبي وزیرستان، وانا.